أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د زمانې د غزواتو د فتوحاتو ذکر روان وو. نن به هماغه بیانوم. علي بن محمد مدائني بیانوي چې د حضرت عثمان په دور کې په طبرستان باندې د حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ په 13 هجری کال کې الته جنگ شوی وو او هغوی الته قلعه فتح کړې وه. همدغه شان فتح سواري په 13 هجري کال کې دی. د دې باره کې راځي چې اکثر د تاریخ کتابونو کې د دغه معرکې د مقام تعین نه دی لیکلی شوی. علامه ابن خلدون د دغه جنگ مقام اسکندریه لیکلی دی او د یو قول مطابق په 13 هجري کال کې مسلمانانو د روم خلکو سره یو جنگ کړی چې ورته سواري ویل کېږي. د ابو معشر د روایت مطابق دا غزا په 14 هجري کال کې شوی و. د جنگ صابرده جنگ په 13 هجري کال کې شوی و. د واقعي مطابق جنگ سواري او صابرده دواړه په 13 هجري کال کې شوی و. چې کله حضرت عبدالله بن ابي سعد بن ابي سرا انګریزانو له یعنی فرانسیسیانو او بربریانو له په افریقا او په اندلس کې شکست ورکو، نو رومیان ډېر زیات غوسه شوي وو او ټول یو ځای قسطنطین بن هرقل له لاړو او د مسلمانانو په مقابله کې یو داسې فوج راوتی وو چې د اسلام د آغاز نه تر اوسه پورې یو مثال هم نه دی لیدلی شوی. دا لښکر په 500 بحري جهازونو مشتمل و چې د مسلمانانو مقابلې له راوتی وو. امیر معاویه حضرت عبدالله بن سعد بن ابي سرا د بحري بیړۍ امیر مقرر کړی وو او چې کله دواړه لښکرونه یو بل ته مخامخ شو نو سخته مقابله شوې وه او آخر خدای پاک په نصرت فتح مسلمانانو ته نصیبه شوې وه او قسطنطین او د هغې چې کوم باقي پاتې لښکر و هغه تښتېدلی وو. د ارمینیې فتح 13 هجري کال کې شوی وو. د واقعي د قول مطابق 13 هجري کال کې عبید بن مسلمه وهري په لاس باندې ارمینیا فتح شوی وو او په فتح خراسان په 13 هجري کال کې حضرت عبدالله بن عامر د خراسان طرف ته روان شوي وو او هغوی ابرهه ښار، توس، ابیورد او نسا فتح کړي وو او اندر دې چې هغوی بیا سرخس ته رسېدلي وو.
او د مرو خلکو هم هغه کال سوله کړې وه. حضور فرمایي چې د مرو په ترکمنستان کې دی، باقي علاقې د ایران دي. د بلاد روم طرف ته چې کومه پیشقدمي شوې وه دا په 22 هجري کال کې شوې وه، او 22 هجري کال کې امیر معاویه د بلاد روم سره جنگ کړی و، ان تر دې چې هغې د قسطنطنیه دروازې پورې رسېدلی و. مردروس، طالقان، فاریاب، جوزجان او د تخارستان فتوحات دا ټول د 22 هجري کال دی. 22 هجري کال کې حضرت عبدالله بن عامر مردروس، طالقان چې موجوده چې کوم افغانستان دی کې د بلخ او د مردروس ترمنځ دا علاقه ده. فاریاب دا هم د افغانستان علاقه ده. جوزجان دا هم د افغانستان علاقه ده، او تخارستان دا هم د افغانستان علاقه ده. دا ټول علاقې هغوی فتح کړی وی. ابوالاشف سعدي د خپل پلار نه روایت کوي چې د احنف بن قیس د مردروس، طالقان، فاریاب او جوزجان خلکو سره د شپې د تیارې راتلو پورې جنگ جاری و، ان تر دې چې خدای پاک دشمن شکست سره مخ کو، او احنف بن قیس اکراه بن حابس په اسمان سور لخکر سره د جوزجان طرف ته روان کړی و. اکراه هغه باقي پاتې لخکر طرف ته لېږلی شوی و چې چا له احنف شکست ورکړی و. نو اکراه بن حابس هغې سره سخت جنګ کړی و چې په هغې کې د هغې شهسواران هم شهید شوي وو، خو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړی وه. د بلخ فتح په 22 هجري کال کې شوې وه. احنف بن قیس د مردروس نه د بلخ طرف ته تللی وو، او هلته چې هغوی لاړل نو د ښار د خلکو هغوی محاصره وکړه، او دا د قدیم بلخ د خراسان یو اهمترین ښار و. دا د موجوده افغانستان د ټولو نه زوړ ښار دی، او نن سبا د زوړ ښار د کندر په شکل کې موجود دی. د بلخ د سیند د ښي غاړې نه دا د 12 کیلومتره په فاصله دی، او د هغه ځای خلکو د 4 لکه روپۍ ورکړې وې، 4 لکه رقم هغوی ادا کړی و، د صلح خواست یې کړی و، او د احنف بن قیس قبول کړی و. د هرات مهم په 22 هجري کال کې شوی و. حضرت عثمان خلید بن عبدالله بن حنفي هرات او بازغیس طرف ته روان کړی و، هغوی دا دواړه فتح کړي، خو بیا وروسته هغوی دې ځینو کې بغاوت شوی، خو بیا وروسته هغوی بغاوت کړی و او د قارن باچا سره ملګري شوي وو. په 22 هجري کال کې حضرت عبدالله بن عامر خراسان باندې قیس بن حیثم خپل جانشین مقرر کړی او په خپله هلته نه لاړه، او قارن د مسلمانانو لپاره یو لوی فوج تیار کړی و. قیس بن حیثم امارت عبدالله بن حازم ته په حواله کو، او د حضرت عبدالله بن عمرو له د مدد حکومت لپاره لاړه. عبدالله بن حازم چونکې فوج لوی و چې چا سره چې مقابله وه، نو عبدالله بن حازم 4000 فوج ځان سره کو د قارن سره جنگ لپاره روان شوی و. عبدالله بن حازم 600 سپاهیان د وړاندې لېږلي وو، او مرکزي دسته په تور باندې هغوی پسې بیا روان شوي وو، او هغه دسته د نیمې شپې د قارن لښکر ته رسېدلې وه، په هغې باندې هغې حمله کړې وه، او دغه ناڅاپي حملې نه هغوی وېرېدلي وو، او چې کله د مسلمانانو باقي فوج ورسېدو نو دشمن ته ډېر بد شکست شوی و، او قارن بیا ووژلی شو. مسلمانانو تعقب کړی و، ډېر خلک یې بیا وژلي وو او ګرفتار کړي وو، بندیوان کړي وو. د حضرت عثمان په دور کې بر صغیر پاک و هند ته هم اسلام را رسېدلی و. امام یوسف کتاب الخراج کې د امام زهري په حواله لیکي چې مصر او شام
د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوی وو او افریقي او خراسان او د سند یو څه برخه د حضرت عثمان په دور کې فتح شوی وه. بر صغیر کې د اسلام د راتګ باره کې یو روایت داسې ملاویږي چې د حضرت عثمان په دور کې حضرت عبدالله بن معمر ته د فوج یو دسته ورکړی شوی وه چې دوی د مکرانو د سند طرف ته لېږلی شوي وو. د مکران په فتوحاتو کې دوی د بهادرۍ ښه جوهر ښودلی وو. وروستو د دې چې کوم خوا او شا کې د مفتوحه علاقې وې د هغې امارت دوی ته سپارلی شوی وو. حضرت مجاشه بن مسعود سلمي باره کې لیکلی شوي دي چې حضرت مجاشه د موجوده افغانستان دارالحکومت په کابل کې د اسلامي فوج د یوې دستې کمان کړی وو او د اسلام مخالفینو سره جهاد کړی وو. د مورخینو په نظر کې دغه زمانه کې د کابل د هند په علاقو کې شمیرلی کېدو. حضرت مجاشه د حضرت عثمان د خلافت په دور کې د پاکستان چې کومه صوبه د بلوچستان دی کې د اسلام مخالفینو سره جنګ کړی وو او د سره چې کومه ملحقه علاقې د سجستان د سره چې کومه ملحقه علاقه د سجستان په هغې باندې جنډه لګولې وه او دې نه پس ته مسلمانانو د برصغیر په دغو علاقو کې سکونت خپل کړی و او د خپل وطن ګرځولی و. د حضرت عثمان د خلافت په دور کې د فتنې باره کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پیشګویي هم شته. حضرت عایشه بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عثمان کېدی شي چې خدای پاک تا ته یو کمیز واغوندي او خلک به تا نه دا مطالبه کوي چې دا کمیز وباسه، نو ته د هغې په وینا به داسې بیخي نه کوې. دا د ترمذي روایت دی. په سنن ابن ماجه کې دا روایت داسې دی چې حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې یو عثمانه چې که خدای پاک څه ورځ دا امر تا ته وسپاري او منافقان تا نه دا غواړي چې تا خپل کمیس چې کوم خدای پاک تا ته اغوستی وي هغه ته وباسه، نو ته به دا بیخي نه وباسې. هغوی دا 3 ځل فرمایلي وو. راوي نعمان وایي چې ما حضرت عایشې ته عرض کړی و چې تاسو کومې خبرې تاسو درولې وې چې د خلک دې خبرې نه خبر کوي. نو حضرت عایشې فرمایلي چې دا خبره ما نه هېره کړې شوې وه. حضرت کعب بن اجره بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یوې فتنې ذکر فرمایلی و، هغه جوخته ویلی و چې دا جوخته ده او یو تن چې تېرېدو چې کله هغوی دا خبره کوله نو هلته نه یو تن تېرېدو چې سر یې پټ و څادر یې ځان نه تاو کړی و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دا تن به هغه ورځ په هدایت وي چې کله به دا فتنه کېږي. نو راوي وی چې ما ورټوپ کو او ما هغه تن ونیو، نو هغه حضرت عثمان و. او هغوی ما د دواړو لاسونو نه ونیوه او بیا ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته مخ کو او هغوی ته مې عرض وکړو چې آیا دوی؟ نو هغوی فرمایلو چې هم دوی. حضرت عایشه بیان فرمایل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل بیمارۍ دوران فرمایلی چې زه دا غواړم چې زما ځینې صحابه دي وي. موږ ورته عرض وکړو چې یا رسول الله چې موږ ستاسو خدمت کې ابوبکر راونه غواړو. نو هغوی خاموشه وو. بیا ورته موږ وویل چې موږ ستاسو خدمت کې عمر راونه بولو. نو هغوی بیا خاموشه وو. او بیا موږ ورته وویل چې آیا موږ ستاسو خدمت کې عثمان راونه بولو. نو هغوی وفرمیل چې هغه دې راشي. او بیا هغوی سره حضرت عثمان سره په تنهایي کې ملو شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی سره خبرې کول شروع کړې او د حضرت عثمان د مخ رنګ بدل شو. قیس وایي چې ما ته ابو سهله چې د حضرت عثمان آزاد کړي غلام وو هغوی بیان کړي چې حضرت عثمان بن عفان د یوم الدار په موقع بیان کړي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما ته یو تاکیدي ارشاد فرمایلی و او زه د هغې طرف ته روان یم. راوي بیانوي چې حضرت عثمان فرمایل چې انا صابرون علیه، په دې باندې زه په سره د مضبوطۍ قایم یم. او یوم الدار هغه ورځ ته ویل کېږي چې په کومه ورځ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه منافقانو خپل په کور کې محصور کړي وو، بیا ډېرې په بېدردۍ شهید کړي وو. د حضرت عثمان د خلافت په دور کې د اختلافاتو آغاز د دې د وجوهاتو باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه ډېر په تفصیل بیان فرمایلی دی. هغوی فرمایي حضرت عثمان او حضرت علي دی دواړه د اسلام اولینو فدایانو کې شامل دي او د دوی ملګري هم د اسلام بهترینه ثمراتو کې شامل دي. د دوی د
دیانت د دوی په تقوا باندې الزام راتلل یقینا د اسلام طرف ته د آر منسوبېدل دي او چې کم مسلمان هم په رښتوني زړه په دغه حقیقت غور کوي نو هغه په دغه نتیجه رسېدو مجبور وي چې د دغو خلکو وجود په حقیقت کې د هر قسمه فرقه بندونه بالا ورفا وو او دا خبره بې دلیله نه ده بلکې د تاریخ اوراق د هغه تن لپاره چې په پرانیستو سترګو دا ګوري په دغه خبره ګواهي ورکوي او تر څو چې زما تحقیق دی نو دغه مشرانو د دوی د ملګرو باره کې چې څه بیانېږي هغه د اسلام د دشمنانو کاروایی ده او صحابهو کې ځینې د صحابهو نه پس ځینې داسې خلک چې مسلمانان بلل کېده هغوی د خپل د نفسانیت لاندې د دغه مشرانو باندې یا په یو بل باندې الزامونه لګولي دي اتهامونه لګولي دي خو دې نه باوجود د دوی صداقت د دې دواړو صداقت همیشه بلند و بالا پاتې شوی دی او حقیقت کې هغه چې د اخفا د پردې د لاندې نه وو حضرت مسلموت بیانوي چې کم د حضرت عثمان د خلاف چې کومه فتنه راوچته شوې وه نو دا کم ځینې پیدا شوې وه د دې سبب ځینې خلکو حضرت عثمان ګرځولی دی او ځینې حضرت علي ځینې وایي چې حضرت عثمان ځینې بدعتونه شروع کړي وو چې په دغې په وجه مسلمانانو کې یو جوش پیدا شوی وو او ځینې خلک دا وایي چې حضرت علي د خلافت لپاره پټ کوشش شروع کړی وو او د حضرت عثمان خلاف مخالفت هغوی پیدا کړی و هغوی وجلي وو دې لپاره چې په خپله خلیفه شي حضرت مسلموت فرمایي چې دا دواړه خبرې غلطې دي نه حضرت عثمان څه بدعت جاري کړی وو او نه حضرت علي په خپله خلیفه جوړېدو لپاره هغوی وجلي وو یا د هغې د قتل په منصوبه کې شریک شوي وو بلکې د دغه فتنې وجوهات نور وو د حضرت عثمان او د حضرت علي لمن د دغه قسمه د الزاماتو نه بیخي پاکه ده دوی دواړه انتهایی مقدس انسانان وو حضرت عثمان خو هغه انسان و چې چا باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې هغوی خو د اسلام دومره خدمتونه کړي دي چې هغوی چې څه غواړي کوي د خدای پاک به هغوی نه تپوس نه کوي دا د ترمذي روایت دی حضرت مسلموت فرمایي چې دا مطلب نه و چې که هغوی د اسلام نه واوړي نو بیا هم د هغوی مؤاخذه نه کېږي بلکې مطلب دا و د هغوی چې دومره خوبۍ په دې کې پیدا شوي دي او هغوی په نیکۍ کې دومره ترقي کړې ده چې دا ممکنه نه ده پاتې شوی چې د هغوی څه کار دی د خدای پاک د احکاماتو خلاف وي نو حضرت عثمان داسې انسان نه و چې هغوی به د شریعت خلاف څه خبره جاري کړې وي او نه حضرت علي داسې انسان و چې د خلافت لپاره به پټې منصوبې کولې بیا حضرت مسلموت بیان فرمایي چې د حضرت عثمان د خلافت چې کم د شروع شپږ کاله دي هغې کې موږ ته هېڅ فساد نه ښکاري بلکې معلومیږي چې خلک په عام طور د هغوی نه خوشحاله وو بلکې تاریخ نه معلومیږي چې په دغه موده کې هغوی په خلکو باندې د حضرت عمر نه هم زیات ګران وو او صرف دا نه چې ګران وو بلکې د خلکو په زړونو کې د هغوی روب هم وو لکه څنګه چې د هغه زمانې یو شاعر د دغې خبرې په شعرونو کې ګواهي ورکوي او دا وایي چې فاسقانو د عثمان په حکومت کې د خلکو مال مه لوټئ او مه خورئ ځکه چې ابن عفان هغه دی چې تاسو یې تجربه کړې ده هغه چې کوم خلک څوک چې خلک لوټي هغه د قرآن د احکاماتو مطابق وژني او همیشه راسئ د دغه قرآن د احکاماتو حفاظت کوونکي او د خلکو په اعضاء او په جوارح باندې دغه احکامات جاري کوونکي دی خو د شپږو کالو نه پس په 9 کال کې موږ ته داسې یو تاریخ ښکاري چې هغه تحریک د حضرت عثمان خلاف نه و بلکې یا خو د صحابهو خلاف دی یا د ځینو گورنرانو خلاف نو تبری بیانوي چې د خلکو د حقونو خو حضرت عثمان پوره خیال ساتلو
خو هغه خلک چې په اسلام کې ورته سبقت او قدامت نه و ترلاسه هغوی د سابقینو او د پخوانو مسلمانانو برابر په مجلسونو کې هغوی ته نه عزت ملاوېدو نه په حکومت کې هغوی ته برابر برخه ملاوېده او نه په مال کې د هغوی برابر حق و. نو په دې څه موده پس ځینې خلکو په دغه تفصیل باندې اعتراضونه کول شروع کړو او دا یې ظلم ګرځول شروع کړو. خو دا خلک د عامو مسلمانانو نه وېرېده هم او په دغه ویره چې خلک به د هغوی مخالفت کوي خپل خیالات به دوی ظاهرول نه بلکې هغوی دا طریقه خپله کړې وه چې پټ پټ به هغوی د صحابهو خلاف خلکو کې جوش خورولو او چې کله به څوک ناواقفه مسلمان یا څوک کلیوال غلام آزاد شوی به دوی ته میلاو شو نو د هغه مخې ته به دوی د خپلو شکایتونو دفتر پرانیستو او یا د خپل ناواقفیت په وجه یا په خپل ځان لپاره د یو مقام د حاصلولو په غرض به ځینې خلک هغوی سره یو ځای شو او کېده نو دا ډله په شمېر کې زیاتېده او د دوی شمېر زیات شو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې کله فتنه چې پیدا کېږي نو د هغې اسباب هم په غیر معمولي طور جمع کېدل شروع شي. یو طرف ته خو ځینې حسد کوونکي طبیعتونو کې د صحابهو خلاف جوش پیدا کېدل شروع شوی و او بل خوا اسلامي جوش چې په سر کې د هر مذهب بدلونکي په زړه کې وي نو دغه د نوي مسلمان شوو خلکو په زړونو کې کمیدل شروع شو چې چاته نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ملاو شوی و او نه د هغوی د صحبت یافته خلکو سره د ناستې دوی ته زیاته موقع ملاو شوی بلکې هغوی چې اسلام قبول کړو نو هغوی دا خیال وکړو چې لکه هغوی هر څه زده کړه او د اسلام جوش چې کمیدو نو ورسره هغه تصرف چې د هغوی په زړونو باندې د اسلام هغه کم شو او بیا هغوی په هغو ګناهونو کې خوشحالي محسوسول شروع کړي چې کومو کې هغوی د اسلام قبلولو نه مخکې مبتلا وو او چې ورته په دغو جرایمو باندې سزا ملاوه شو نو د اصلاح په ځای دوی د سزا ورکوونکو د تخریب پسې شو او آخر د اسلام په اتحاد کې یو ډېر لوی رخنه پیدا کولو دوی سبب شو. د دغو خلکو مرکز خو په کوفې کې و خو د ټولو نه زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې په خپله په مدینې کې هم یوه داسې واقع شوې چې ترې دا معلومیږي چې هغه وخت ځینې خلک د اسلام نه داسې ناواقف وو لکه څنګه چې نن سبا ځینو ډېرو په تاریکو ګوټونو کې ناست جاهلان خلک وي. عمران ابن ابان یو تن و چې یو ښځه سره هغه د هغې د عدت دوران کې نکاح کړی و چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دې نه خبر شو نو هغوی په دې ډېر خفه شوي وو او هغې د هغه ښځې نه جدا کړی و او دې نه علاوه مدینې نه هغه جلا وطن کړی و او بصرې ته یې لېږلی و. دې نه معلومیږي چې څنګه ځینې خلک صرف د ځان به عالمان صرف په دې باندې چې هغوی اسلام قبول کړی دی ځان به د اسلام عالمان ګڼل شروع کړو او زیات تحقیق ضرورت هغوی نه ګڼلو یا دا چې مختلف ابهاتي خیالاتو د لاندې هغوی په شریعت باندې عمل کول یو ابس کار ګڼلو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې حکم دا دی چې دا ټول شورشونه د خفیه منصوبې نتیجه وو او د دې اصل بانی یهودیان وو چې ورسره هغه مسلمانان هم را یوځای شوي وو چې د دنیا تمه لرله او د دین نه بهر شوي وو. ګینې چې کوم د امیرانو د علاقو د هغوی په کې هېڅ قصور نه و نه هغوی د دغه فتنې سبب وو. ځینې یهودیانو دا شروع کړی و او دې سره مسلمانان هم ځینې یوځای شوي وو خو چې کوم امیران مقرر کړي شوي وو مختلف د حضرت عثمان له طرفه د هغوی هېڅ قصور نه و نه هغوی د دغه فتنې سبب وو. د هغوی قصور صرف دومره و چې حضرت عثمان هغوی د دغه کار لپاره مقرر کړي وو او د حضرت عثمان قصور دا و چې د باوجود له دې چې د هغوی عمر زیات و او د هغوی بدن کمزوری و خو هغوی د اسلام د اتحاد
پړې په خپل لاس کې نیولې وو ناستو او د امت اسلامیه بار هغوی په خپل سر اوچت کړی وو او د اسلام د شریعت د قیام فکر هغوی لرلو او د متمردین او د ظالمان به هغوی نه پرېښوده چې خپل د خواهش مطابق په کمزورو په لاوارثانو باندې ظلم او تعدید وکړي نو د دغه خبرې تصدیق دغه واقع هم کېږي چې په کوفې کې همدغه خلکو چې فساد غوښتو هغوی د هغوی مجلس و او په دې کې د فساد باندې چې خبرې کېدې نو هغوی ټولو په اتفاق دا رایه ورکړې وه چې یو تن هم تر هغې سر نه شو پورته کولی تر څو چې د عثمان حکومت و یعنې عثمان یو د هغه وجود و چې د سرکشۍ نه دوی منع کړي وو او د هغه د ترمنځ لرې کېدل د هغې ضروري و دې دپاره چې دوی خپل خواهشات خپل مقصدونه په ازادۍ پوره کړي د دغه فتنې ذکر کې هغوی نور بیانوي چې حضرت مسلم و چې هغوی حضرت عثمان دا مفسدین راوښتي وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هم راغونډ کړي وو چې ټول خلک راجمع شو نو هغوی د دغو خلکو دا ټول حال واورېدو او هغه دواړه مخبران هم د ګواهانو په تور ودرېده چا چې دا ګواهي ورکړه او چا چې دا خبرونه حضرت عثمان ته رسولي وو چې مفسدین د څه فساد خورولو کوششونه کوي لګیا دي نو په دې ټولو صحابو دا فتوا ورکړه چې دا خلک دې ووژلی شي دا مفسدین دي چې د اصلاح په نامه باندې فساد خوري دا ټول ووژني ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم تن داسې وخت کې چې امام موجود وي د خپل اطاعت لپاره یا د بل چا اطاعت لپاره خلک رابولي نو په هغې د خدای پاک لعنت وي او تاسې تن به تاسو وژنئ چې که څوک هم وي او د حضرت عمر قول وی ته رایات کو چې د مسلم روایت دی چې زه تاسو لپاره د یو تن داسې تن قتل جایز نه کړم چې پکې چې زه پکې شریک نه یم یعنې د حکومت د اشارې نه بغیر د چا وجل دا جایز نه دي حضرت عثمان چې د صحابه دا فتوا واورېده نو ویې فرمایل چې نه موږ به دوی معاف کړو او د دوی چې کم عذر وي هغه به قبول کړو او په خپل ټول کوشش به دوی پوهیو او د یو تن به مخالفت نه کوو تر څو چې دوی د شریعت څخه حد مات نه کړي یا د کفر اظهار ونه کړي او بیا وفرمایل هغوی چې دې خلکو څه خبرې بیانې کړي چې تاسو ته هم معلومې دي خو د دې دا خیال دی چې دوی به د دغه خبرو باره کې ما سره باز کوي دې دپاره چې واپس لاړ شي نو وویلی شي نو موږ به د دغه او دا وویلی شي بیا چې موږ دغه خبرو باره کې عثمان سره باز کړی دی او هغې وبایلله دا خلک وي چې ما یعنې حضرت عثمان باره کې دا وي چې د په سفر کې پوره مونځ نه و کړی د یو سفر دوران ما په مکه کې پوره مونځ نه و کړی حالانکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به په سفر کې مونځ کسر کولو حضرت عثمان وی چې ما صرف په منا کې پوره مونځ کړی دی او هغه د دې هم دو وجې دي یو خدا چې هلته زما جایداد و او مال ته وعده هم کړی دی او بله دا چې ما ته دا معلومه شوې وه چې د څلورونه طرفونو نه خلک هغه ورځو کې حج لپاره راغلي دي او دې کې ځینې ناواقف هم دي او ناواقفه خلک به بیا دا وایي چې خلیفه خو 2 رکعته لمونځ کوي نو ځکه هلته به هم 2 رکعته لمونځ کېږي او حضرت عثمان بیا صحابهانو تپوس کړو چې آیا دا خبره سمه نه ده نو صحابه ورله جواب ورکړ چې او سمه ده بیا حضرت عثمان وفرمایل چې دویم الزام دې دا لګوي چې ما د رک د مقرر کولو بدعت جاري کړی دی حالانکې دا غلط الزام دی او دا ما نه مخکې مقرر کړی شوی و او حضرت عمر د دې ابتدا کړی وه او ما صرف د صدقې چې کوم اوښان دي د هغې باندې دې له وسعت ورکړی دی چې کوم دلته سرکاري چې کوم د سرو د سرولو ځایونه وو نو هغه وصي کړی و هغه چې کوم ځمکه چې کوم لګول شوې ده هغه د چا مال نه دی دا سرکاري ځمکه و نو په دې کې زما هم څه فایده نشته دی زما خو صرف 2 اوښان دي حالانکه کله چې زه خلیفه منتخب شم نو هغه وخت زه په عرب کې د ټولو نه زیات مالداره وم حضرت عثمان وایي چې دا وخت ما سره صرف 2 اوښان دي او زه چې
چې کله خلیفه منتخب شوم نو زه ټولو کې زیات مالدار وم. اوس سره صرف 2 خاندي چې ما د حج لپاره یې خېدي. آیا دا خبره سمه نه ده؟ نو صحابه ورته عرض وکړو چې او دام سمه ده. بیا حضرت عثمان فرمایي چې دی وی چې زه وړوکي الکان کم عمر الکان حاکمان جوړوم، حالانکه زه همداسې خلک حاکمان کوم چې نیک صفات لري او نیک اطوار لري، او ما نه مخکې چې کم مشران تیر شوي دي هغوی زما د مقرر کړی شوو والیانو نه هم زیات کم عمره خلک حاکمان مقرر کړي وو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې خو هم ټولو نه زیات اعتراضونه کړی شوي چې کله هغوی اسامه بن زید د لښکر سردار مقرر کړی وو. آیا دا سمه خبره نه ده؟ صحابه ورته عرض وکړه چې دا سمه خبره ده. نو د خلکو په مخې ته حضرت عثمان فرمایي دا خلکو مخې ته دي دا عیبونه بیاني، خو دا اصل واقعیت نه بیاني. داسې حضرت عثمان د ټولو اعتراضونو جوابونه ورکړو، د اعتراضونه هم بیان کړو، بیا د هغې جوابونه بیان کړو. صحابه برابر زور ورکولو چې دي ووژلی شي دا فسادیان دي، خو حضرت عثمان دا خبره ونه منله، هغوی پرېښوده. طبري وایي چې باقي ټول مسلمانان خو دغه خلکو د قتل نه بغیر بل خبره باندې راضي کېده، خو حضرت عثمان سزا ورکولو باندې هیڅ طریقې سره نه راضي کېده. دغه واقع نه معلومیږي چې فسادیانو څنګه د فریب او د دوکې نه کار اخیستو، او په دغه زمانه کې چې کله د پریس او د سفر د هغه تنظیم هم نه و چې کوم نن سبا یې څومره اسانه و دغه خلکو لپاره چې ناواقفه خلک ګمراه کړي. اصل کې په دغه خلکو سره هیڅ معقول وجه د فساد نه و، نه حق دی سره و او نه دی حق سره و. د دې د ټولو کاروایانو دارومدار په دروغ او په باطل باندې و، صرف د حضرت عثمان رحم و چې دوی بچ کړي وو. ګینې مسلمانانو به دوی ټوکړې ټوکړې کړي وو، هغوی چېرې نشو برداشت کولی چې هغه امن و امان چې دوی خپل ژوندونه قربان کړي وو او ترلاسه کړي وو د یو څو شرپسندو په شرپسندۍ باندې په شرارتونو باندې داسې ختم شي. او هغوی دا کته چې که دغه خلکو له سزا ورنه کړې شوه نو اسلامي حکومت به برباد شي. خو حضرت عثمان خو مجسم رحم وو، هغوی دا غوښته چې څنګه دوی د خلکو ته د هدایت ترلاسه شي او دوی د په کفر مړ نه شي. نو هغوی دوی له وخت ورکولو او د دوی د صریح د بغاوت چې کوم اعمال وو هغه صرف د بغاوت د ارادې سره راغلی، هغې دا وګڼل چې دا صرف د بغاوت اراده وه او دوی له چې کومه سزا وه هغه یې ځنډوله. د دغه واقع نه دا هم معلومیږي چې صحابه د دغه خلکو نه بیخي متنفر وو، ځکه چې هغوی خو یو خو پخپله دا بیانوي چې صرف د مدینې سره 3 کسان موږ سره دي، یعنې فسادیانو صرف 3 کسانو د مدینې 3 کسانو نامه اخیستی وو چې هغوی سره وو، دې نه زیات نه. او که صحابه هغوی سره هم وو، که نور صحابه هم هغوی سره وی نو هغوی به د هغې هم نامې اخیستی وي. او نورو صحابه او بل دا چې صحابه په خپل عمل دا ثابت کړي وو چې هغوی د دغه خلکو د افعالو نه متنفره دي او د دوی کارونه هغوی داسې د شریعت خلاف ګڼي چې د دوی په نظر کې د هغوی سزا د قتل نه کم اړو جایزه نه وه. او که صحابه دوی سره وي یا د مدینې خلک د دې هم خیاله وي نو نور څه د هیلې او د بانې خو دغه خلکو ته ساجت هم نه و. او هغه وخت حضرت عثمان به یې وژلی وي او که د مدینې ډېر زیات خلک دوی سره وي نو که د هغې په ځای هغوی څوک هم د خلافت لپاره منتخب کولو نو کولی شو. خو موږ دا ګورو چې په ځای د دې چې دا خلک د حضرت عثمان په قتل کې کامیابه شوي وي، د دوی په خپله د دوی ژوند د صحابه او د تورو په وجه په خطرې کې پرېوتی و، او صرف د هغه رحیم و کریم وجود د عنایت او د مهربانۍ په وجه دا خلک بچ واپس راغلي وو چې چا د قتل اراده دوی ظاهروله او د چا خلاف چې دوی دومره فساد جوړولو. د دغه مفسدانو د کینهورۍ او د تقوا نه د لرېوالي باندې انسان حیرانېږي. د دغه واقع نه دوی هېڅ فایده پورته نه کړه، د دې د یو اعتراض ښه جواب ورکړی شوی و، ټول الزامونه د دوی غلط او بې بنیاده ثابت کړی شوي وو. د حضرت عثمان رحم و کرم دوی ولیدو او هر یو تن ژوند په دغه باندې دې خبره باندې ګواهي ورکوله چې د دغه تن مسیل دا وخت د دنیا په پردې نشي ملاویدلی چې دومره رحم کوونکي. خو په ځای د دې چې په دې دوی د خپلو ګناهونو نه توبه پکړې وي، په خپلو جفاونو باندې پښیمانه شوي وي، په خپلو غلطو دوی شرمنده شوي وي او د خپلو شرارتونو نه دوی منع شوي وي،
دا خلک د غیظ او د غضب په اور کې نور هم سوځېدل شروع شو او خپل لاجوابه کېدل دوی خپله بېعزتي وګڼله او د حضرت عثمان عفو او د هغوی د حسن تدبیر نمونه د حضرت عثمان عفو دوی خپل د حسن تدبیر نمونه وګڼله او آینده لپاره بیا دوی خپل باقي چې کوم تجویز و د هغې په پوره کولو تدبیرونه باندې دوی سوچ شروع کړو او واپس لاړه. حضور فرمایي چې دا سلسله لا جاري ده، آینده به انشاءالله وي. دا وخت به زه د څو مرحومینو ذکر کول غواړم چې تېره ورځو کې وفات شوي دي. دې کې د ټولو نه ړومبي یو شهید دی عبدالقادر صاحب بشیر احمد بازدخیل د پېښور دی په 11 فروری شهید کړی شوی و. انا لله و انا الیه راجعون. د تفصیلاتو مطابق عبدالقادر صاحب د خپل تره مرحوم ډاکټر منظور احمد صاحب کلینیک کې چې بازدخیل کې دی پېښور کې هلته هغوی کار کولو او د نورو د جومات نورو خلکو سره دوی په کلینیک کې موجود او په یو کمرې کې دوی د ماسپښین لمونځ کولو او د مریضانو چې کومه یو خواته کمره وه هلته ګنټۍ غږېدلې وه چې په دې باندې عبدالقادر صاحب چې دروازه پرانیسته نو د مریض په شکل کې هلته یو هلک موجود و. هغوی په دې باندې فایرینګ وکړو چې چې ورباندې دوی سخت ژوبل شو. په سینه کې 2 ګولۍ لګېدلې وې. په فوري طور دوی هسپتال ته وړلی شوي وو چېرته چې دوی د زخمونو نه بچ پاتې نه شو او شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی عمر 15 کاله و. پولیس نیولې دی هغه تن خلکو نیولې و او پولیس ته ورکړی و دا قاتل. او د دې د شهید مرحوم خاندان د نورو احمدیانو چې کوم خاندانونه دي د هغې په شان د ډېرې مودې راستې د مخالفانه حالاتو سره مخ وه. په 19 جنوري کال 2009 هم مذهبي اتحادپسندانو په دغه کلینیک باندې حمله کړې وه. د دې په نتیجه کې د عبدالقادر صاحب په خپه باندې ګولۍ لګېدلې وه او دوی په پېښور نه په هجرت مجبوره شوي وو او څه موده پس بیا دوی واپس پېښور ته تللي وو او د حالیه چې کومه مخالفانه چپه راغلی ده د دې په نتیجه کې تقریبا 2 میاشتې مخکې یو ځل بیا د جماعت په هدایت په نتیجه کې دوی ربوی ته په هجرت مجبوره شوي وو. د دوی د خاندان خلک اوس هم په ربوی کې دي خو دوی په خپله د نوکرۍ لپاره په بازخیل کې په دغه کلینیک کې وو او هلته دوی اوسېده. د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د نیکه د مکرم نظام الدین احمد په ذریعه شوی و چا چې د خلافت اوله په دور کې بیعت کړی و احمدیت کې د شمولیت سعادت ترلاسه کړی و. د دوی نیکه 2 وروڼه وو. ډاکټر فتح الدین صاحب سیول سرجن پېښور او انجینیر عبداللطیف صاحب. ډاکټر فتح الدین د طالب علمۍ په زمانه کې په کال 1902 کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې خبر چاودلی او نو قادیان ته لاړو زیارت یې کړی و او حضور علیه السلام د ډېر په مینه د هغې باندې د مینې لاس یې په هغې باندې راکاږلی او دا یې فرمایلي وو چې دا ډېر ښه ماشوم دی خو دوی هغه وخت باید ونه کړی شو چې بیا دلته دوی انګلستان ته په سکالرشپ راغلي وو. دلته دوی د ډاکټرۍ اعلی تعلیم ترلاسه کړو. بیا هغوی په کال 1908 کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات خبر چې واورېدو نو قادیان ته لاړو او د خلافت اوله په دور کې هغوی بیعت کړی و. د دوی د نیکه دویم ورور عبداللطیف صاحب انجینیر و او دوی هم د خلافت اوله په دور کې د خپل ورور سره بیعت کړی و. دواړو وروڼو په تحریک باندې د خاندان نورو خلکو هم چې پکې د شهید مرحوم نیکه هم شامل و څه موده پس ته بیعت کړی و احمدیت کې شامل شوي وو. شهید مرحوم بې شمېره خصوصیات لرل. خلافت سره دوی بې انتها مینه لرله. جماعتي عهدهدارانو سره انتهایي د عقیدت تعلق د دوی د دعوت الله ډېر شوق لرل او د دې په وجه مخالفانه حالاتو سره مخ وو. د دغه مخالفانه حالاتو په وجه تېرو 2 کالو کې وزله دوی کور بدل کړی و خو د خدای پاک په فضل په احمدیت قایم و. تهجد د لمونځونو نه علاوه د قرآن د تلاوت هم دوی سختۍ سره پابندي کوله. ډېر مینه ناک او ملنساره وو. ټول عمر چا سره جنګ نه و کړی. د دې اهلیې دا وی چې په ژوند کې ډېر د حالات مختلف داسې تیر شوي دي خو هغوی هېڅ چېرې هم جارحانه رویه نه وه خپله کړې او چې کله هم دوی سره کله ما به په سختۍ خبرې وکړو دوی به په نرمۍ کې جواب راکولو او ماشومانو سره به هم دوی همیشه ډېر د مینې او د محبت سلوک کولو.
د شهادت دوی ډېر شدت سره د دوی خواهش لرلو او دا به وي چې کله د ازمېښت وخت راغلو نو د خلافت احمدي نه د لرېوالي په ځای به مرګ له ترجیح ورکوم. او بیا دې لیکي چې د مونځونو د ادایګۍ به دا رنګ و چې کور والا به کله دوی چې کله به دوی سجده کوله نو کور والا به تله او دا به کته چې چېرته خدایمه که دوی ماسچل خو نه دی شوي دومره به اوږدې د دې سجدې وي. د شهید مرحوم له په بازد خیلو کې د منتظم تربیت په حیثیت کې هم د جومات د خدمت توفیق ترلاسه شوی. د دې په غم څپلو کې د اهلیه ساجده قادر صاحبې نه علاوه 4 زامن شامل دي او 15 لوڼه. خدای پاک د دې درجات اوچت کړي او د غم څپلو د خپله حامي او ناصر شي. د دې ماشومانو ته هم د دې د نیکو د جاري ساتلو توفیق ورکړي. دمه جنازه د اکبر علي صاحب د اسیر رحم الله چې د ابراهیم سویبزي و شوکت آباد کالوني د ننکاني ضلع اوسیدونکي و. د دې په 14 فروری دوی وفات شوي دي. اکبر علي صاحب اسیر رحم الله شیخوپوره جیل کې په 14 فروری 2021 د هارت اټیک په وجه وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی 2 ملګري وو په کال 2020 کې په 2 مئی د مئی په 2 نیټه د دې خلاف مقدمه درج شوې وه په های کورټ کې. په اکتوبر کې د ضمانت د تصدیق تاریخ عدالت د دې چې کومه بوري ضمانت هغه منسوخه کړه او د ګرفتارۍ حکم یې ورکړی و. بهرحال د 3 واړه ملګري ګرفتاره شوي وو او بیا د ننکاني صاحب مجسټریټ په یو درخواست باندې یک طرفه سماعت نه پس زموږ موقف اورېدو نه بغیر په جنوري کې کال 2021 295 سی اضافه کړې وه چې کومه یو خطرناکه دفعه ده. خو بهرحال مرحوم د 4 میاشتو نه د اسیرۍ په حال کې وو او د وفات په وخت د دې عمر 55 کاله و. د خدای پاک په فضل د وصیت په نظام کې شامل وو. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد مکرم ابراهیم صاحب په ذریعه شوی و چا چې د خپل رور مکرم یا اسماعیل صاحب سره په کال 1920 کې د خلافت ثانیه په دور کې بیعت کړی و. اکبر علي صاحب په فوج کې برتی شوي وو او 23 کاله دوی په فوج کې د حوالدار په طور باندې خدمت کړی دی. 14 کاله مخکې دوی فوج نه ریټایر شوي وو او دې نه پس د سکیورټي ګارډ کار دوی کولو ډېر ذمهوار او بادر انسان و. د اسیرۍ نه مخکې دوی د بینک د سکیورټي ګارډ په طور باندې کار کولو او دغه بینک منیجر ته د یو مخالف نه دا شکایت ملاو شوی چې تاسو دغه بینک منیجر ته یو مخالف دا شکایت کړی و چې تاسو اکبر علي له نوکري ورکړی ده دا خو کافر دی. نو بینک منیجر ورله جواب ورکړو چې زه هر سهار زه راځم او ریکارډینګ ګورم او د کیمرې چیک کوم او د سی سی ټي وي په ریکارډینګ کې اکبر علي د شپې نفل کوي تلاوت کوي د روژې د میاشت روژې نیسي. دا تن څنګه کافر کیدی شي؟ حضور فرمایي چې ډېر جرأتمند منیجر و. بهرحال مرحوم ته د صدر جماعت په حیثیت کې 6 کالو پورې د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. د اسیرۍ نه مخکې د سیکرټري مال په طور باندې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کولو د غریبانو همدرد او د میلمستیا نه علاوه د خاندانو د ټولو خلکو سره د دې د مینې تعلق او د دعوت الله دوی ډېر شوق لرلو. همیشه به دوی په ډېر مدلل انداز کې خبرې کولې او د دې په وجه د مخالفانه حالاتو سره به مخ وو. د سکیورټي ګارډ نوکري هم دوی د مخالفت په وجه بیا پرېښې وه. په غم ځپلو کې د دوی 2 ښځې دي زینت بیبي صاحبه او فضیلت بیبي صاحبه او دې نه علاوه یو زوی دی د 19 کالو او یوه لور ده د دوی د 14 کالو. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحمت سلوک وفرمایي او درجات یې ورته اوچت کړي. د دې د اولاد د محافظ و ناصر شي او د دوی له دې هم د دې په نیکو باندې د روانېدو توفیق ورکړي. بله جنازه ده ذکر ده د خالد محمود الحسن بټي صاحب چې په طریقه جدید کې د وکیل المال ثالث وو او نه پر ابو کې نن سبا هم دغه شان نائب صدر انصار الله وو او نائب افسر جلسه سالانه وو. په طاهر هارت انسټیټیوټ کې 28 کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی نیکه بابل خان بټي صاحب احمدیت قبول کړی وو خو د دې چې کم والد وو د خالد محمود الحسن بټي صاحب والد هغوی احمدیت نو قبول کړی هغوی د شریعت صدر نه وو.
پلار کړی و خو زوی نه و کړی. یو ځل دی پر ډیرې باندې و چې د دې ذمهداري دې کوله، هلته ناست و. نو د دې پلار هم هلته ملاست و. نو یو غیر احمدي مولا چې په جومات کې د جومات ته به د هغې پلار هم تلو او لمونځ به یې کولو، هلته نه تېرېدو هغه مولا. نو هغه هم کېناست و، د خبرې شروع شوې د احمدیت باره کې. نو مولوي صاحب دا وی چې حقیقت کې هغې په خبرو کې دا مولا دا اقرار وکړو چې احمدیت رښتون نه دی. نو په دې د هغې پلار فوراً د خپل نه مخ نه څادر لرې کړو، کېناست او دا وی چې که احمدیت رښتون نه دی نو بیا موږ ولې ګمراه کوئ؟ تاسو خو موږ ګناه کړي یو چې احمدیت دروغ دی، دا مه قبلوئ. نو بیا وی چې بهرحال واوره ته دا چې چېرته چې رښتیا دي، چېرته چې صداقت دی، نن نه زه موملته یم. او بیا هغوی لاړه او د حضرت مسلم موعود په لاس هغوی بیعت وکړه. خالد محمود الحسن بټي صاحب په پنجاب یونیورسټۍ د پنجاب یونیورسټۍ نه BA نه پس په کال 1988 کې په پولیټیکل ساینس کې، په کال 1988 کې په تاریخ کې MA کړی او بیا سرکاري حکومت هغوی کړی تر 2 کالو پورې لیکچرر په طور باندې، او هغې نه پس استعفا ورکړې وه. په کال 1982 کې هغوی خپل ژوند وقف کړی و او په مختلفو حیثیتونو کې تقریبا 38 کاله پورې هغوی ته د جومات د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. په کال 1982 کې د دوی تقرر وکالت تعمیل و تنفیذ کې شوی و. بیا هغوی نایب وکیل هم پاتې شوی و، بیا وکیل الدیوان مقرر شوی و، بیا هغوی وکیل المال ثالث هم و. بیا انډونیشیا، سنګاپور، برما، سریلنکا، نیپال، یوګانډا وغیره ته دوی تللي و. هلته د دورو توفیق هم دوی ته ترلاسه شوی و. او چې چېرته به هم دوی دورو له تله نو ډېر په ژورتیا به دوی ټولې جایزې اخیستې او د هغې رهنمایي به دوی کوله. او په دغو جوماتونو کې دوی چېرته هم چې تللي دي، په خاص طور برما ته او په سریلنکا ته، نو دوی ډېر څه زده کړي دي د هغه ځای جوماتونو دوی نه، او د دې اقرار هم هغوی کوي. او د هغه ځای ډېرو خلکو ما ته خط لیکلي دي چې موږ ډېر څه زده کړي او د نظام باره کې په صحیح طور موږ له آګاهي هم بټي صاحب راکړې ده، او خلافت سره زموږ تعلق جوړولو کې هم دوی ډېر کردار لوبولی دی. او بیا هم دغه شان د خدام الاحمدي مرکزي عامله او د انصار الله مرکزي عاملې کې هم او د مختلفو کمیټو هم تی ممبر پاتې شوي دي، د قضا بورډ ممبر هم تی پاتې شوي دي. د دې اهلیه ده نصرت ناهید صاحبه، هغې له خدای پاک 2 لوڼه او 1 زوی ورکړي دي. زوی د دوی خرم عثمان دلته په MTA کې انګلستان کې موږ لپاره کار کوي، واقف زندگی دی. د دې اهلیه وایي چې MA پولیټیکل ساینس کولو نه پس ته هغوی خپل پلار ته ووایي چې زه په تاریخ کې هم MA کول غواړم. نو هغې ورته ووایي چې څومره د خوښۍ سبق ووایه، خو یاد لره چې که نوکري کوې نو د جومات به کوې. وایي چې 43 کالو پورې زموږ د واده موده وه او همیشه دوی را سره د مینې سلوک کړی دی. کله به هم چې د دورو نه واپس راغله نو واقعیت به یې اورول چې خدای پاک څنګه دوی سره د مینې سلوک کړی دی. ماشومانو لپاره یو مینه‌ناک پلار و. د هر ماشوم د خواهش پوره کولو، د جایز خواهش پوره کولو به دوی کوشش کولو. د دې مشر ډاکټر صامد هغوی وایي چې ما د ویزې لپاره درخواست کړی او 2 ځله هغه رد شوی و زما درخواست. 3م ځل چې ما بیا درخواست وکړو نو بټي صاحب په دوره روان و. ما ورته وویل چې تاسو یو څو ورځې مخکې کوئ ځکه چې تاریخ را روان دی د ویزې. سفارتخانې ته به ځم نو هغوی چې دا نشي کېدی ته یوازې لاړه شه، ځکه چې زه د خدای پاک له خاطره دا سفر کوم لګیا یم او خدای پاک به فضل کوي. او بیا هغه ځل بیا د هغې د لور ویزه لګېدلې وه. بیا د دې کشر لور وایي چې ډېر نرم زړه دوی لرلو، د پلار په حیثیت کې ډېر نرمه سلوک به دوی کولو. چېرې موږ د غوسې نه دي کړي، موږ به په مینه پوهولو. د جومات کار له به دوی همیشه فوقیت ورکولو، او که د کور کار څومره هم ضروري و دوی به مخکې د دفتر کار ختمولو بیا به کور ته راتله. هر وخت به دوی د جومات خدمت لپاره تیار وو. په مینه او په شوق به دوی د جومات کار کولو.
دین له په دنیا باندې فوقیت ورکولو. حضور فرمایي چې امام د لیدلي چې ډېر په مهنت به دوی کار کولو، ډېر په وفا او د وخت روح به دوی قایمه ساتله او همیشه به خدمت کولو. کله هم چې څه ګران وخت راغلو نو د دوی لور وایي چې همیشه به موږ د دوی تلقین کولو چې په خدای پاک باندې به اعتبار لرئ او دی دا عمده به وي چې خدای پاک به موږ نه پرېږدي او بیا چې خدای پاک پرېښي هم نه. د دې زوی وایي چې کله نه چې ما هوش سنبال کړی دی نو ما دوی په خدمت لیدلی دي او جومات او چې کله هم څه ګرانه راغله یا ازمیښت به راغلو نو دوی به همیشه دا وي چې زه چونکې د دین خدمت کوم د خدای پاک کار کوم ځکه به خدای پاک زما کار کوي او بیا خدای پاک به خپل فضل هم فرمایلو د دوی کارونه به آسان شو او په حقیقي طور هغوی د وقف روح قایم ساتلی و او ورسره به او ورسره دا وایي چې دوی د جوماتي مصروفیاتو نه باوجود د کور د فرایضو پوره کولو کې چې څه کوتاهي نه وه کړې. د هر څیز مکمل خیال به دوی په خپله ساتلو. لیک عابد صاحب دی مشهور قانوني د طریق جدید هغوی وایي چې د 38 کالو راڅخه زه دوی سره وم د جوماتي روایتونو امین او د هغې خیال ساتونکي. د ډېرو خوبو کې د هغوی یوه خوبي دا هم وه چې ډېرې په باریکۍ به دوی د جومات د اعمالو حفاظت کول په خپله ډېر ضروري ګڼلو او د دوی یو کلاس فیلو محمد ادریس صاحب لیکي چې د وقف نه پس ته هغه یو خاموش شان خالد یو ډېر منفرد شخصیت په طور باندې مخکې ته راغلی و. خلافت سره مینه شاید چې د هغه په ټول وجود کې جذب شوی وه او د وخت د خلیفه اطاعت دغه لپاره هر څه وو. هر وخت د دین په خدمت کې په مصروفه وو او دا د دې محبوبه غذا جوړه شوې وه. د وکالت مال ثالث کارکوونکي د هغې دا وایي چې دفتر ته به چې کم ډاک په راتلو نو هغه به پینډنګ نه پرېښوده بلکې فوري کاروایي به پرې کوله او موږ له دا هدایت و چې د کم د نن کار دی هغه هم نن کوو په دلیل شي چې د ژوند چې سبا له موقع میلاویږي او که نه. او حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما وایي چې په پاکستان کې هم او بهر ملک کې هم چېرته هم چې تللي وو نو ډېر ښه اثر دوی قایم کړی او د خدمت په جذبه دوی کار کولو او ډېر په وفا دوی خپل وخت پوره کړی دی. خدای پاک د دې درجات اوچت کړي او د دې اولاد ته د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. بل ذکر دی د مکرم مبارک احمد طاهر صاحب مشیر قانوني دي د صدر انجمن احمدیه. دوی په 19 فروری طاهر آرټ انسټیټیوټ کې د یو 80 کالو په عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دې خاندان ته احمدیت د دې د نیکه محترم صوفي غلام محمد په ذریعه کال 1920 کې راغلی و چې کله هغوی قادیان کې د جومات د قایمېدو نه خبر شو نو خپلو خپلوانو سره دوی دا فیصله کړې وه چې قادیان ته به دوی ځي او ګوري به. نو کال 1926 کې دوی سند نه د ترپارکر نه د قادیان جلسې کې شاملېدو له راغلي وو او حضرت مسلم موعود نه او د جومات نه ډېر زیات متاثره شوي وو خو بیا ته هغوی نه و کړی. بل کله هغوی بیا اراده وکړه خو باقي ملګرو انکار کړی و خو بهرحال بل کله چې دوی لاړه کال 1920 کې نو هلته چې هغوی لاړو جلسه یې واورېده نو هلته بیا هغوی بیعت وکړو. هغه د هغوی عمر 28 کاله او د دې چې کم کلی دی هغه سخت اهل حدیث دي هغه خلک نو د دوی چې کوم اسخرګنۍ وه هغې هم ډېر مخالفت کړی و او د دې چې کومه ښځه وه هغه واپس هغوی راوښتی و چې دا خو کافر شوی دی. نو څه موده پسې د دې اهلي وایي چې ما ولیده چې دا د کافر کېدو نه پس خو مخکې نه زیات مسلمان شو نو واپس بیا وی راغله او زه وی نه ما ته نه ښکاري څه وجه دي نه ده بیل پاتې کېدو. بهرحال ټول خاندان او ټول کلي د دې بایکاټ کړی و تر دې چې په کلي کې یو کوی و هغه د هغې اوبه هم په دې بندې کړې وې او ډېر څو میله لرې به دوی تله او اوبه به دوی روړې او یو څو هفتې بیا تېرې وې چې د کلي والا هغه کوې د هغې اوبه هم بیا اوچې شوې او بیا د کلي خلکو ته دا خیال راغلو چې موږ په صوفي صاحب اوبه بندې کړي نو ځکه زموږ د کلي اوبه بندې شوې. نو بیا چې هغوی بیا کوې تیارولو نو هغوی له راغلو دا وایي چې تاسو
تاسو چنده ورکړئ ټوله نه مخکې خپله، ځکه چې که تاسو پیسې دې کې اچوئ نو دغه کوینه به بیا اوبه م راوځي او جاري به وي. بهرحال خپلوانو بیا احمدیت خو قبول نه کو، خو د دغه واقع نه پس د هغې مخالفت پرېښوده. د دې اهلیه راشده پروین صاحبه لیکي، د دې اهلیه راشده پروین صاحبه ده. خدای پاک هغې له 4 زامن او 2 لوڼه ورکړي دي. یو زوی حافظ اعجاز احمد طاهر همدلته په اسلام آباد کې دي، مربي سلسله دي، په جامعه کې سبق ښایي د انګلستان. دویم زوی ناصر احمد طاهر واقف زندگی دی، ریویو آف ریلیجنس کې په کینیډا کې کار کوي. او مکرم مبارک طاهر صاحب هم په کال 1988 کې ایم اکنامکس کړی و. بیا په کال 1989 کې هغوی د LLB ډګري ترلاسه کړی و او په جنوري کال 1980 کې د دوی وقف منظور شوی و. او بیا دوی ته د LLB او د MA کولو نه پس ته په وکالت اولیاء کې د محرر درجه اول په طور د دوی تقرر شوی و. او بیا په 15 فروری کال 1981 دوی د استاذ په طور باندې یوګنډا ته لیږلی شوي وو. کال 1982 کې د دوی واپسې شوی او بیا په وکالت مال ثاني کې د کار توفیق دوی ته ترلاسه شوی و. بیا حضرت خلیفة المسیح ثالث په کال 1980 کې دوی د لاهور مختلفو وکیلانو سره د انکم ټیکس او د جایداد د کار دوی له تربیت ورکړی وو. او بیا دوی په بار کونسل کې هم انرول شوي وو. په کال 1980 کې دوی د تحریک جدید مشیر قانوني مقرر کړی شوي وو. 1 جولای کال 1983 کې خلیفة المسیح رابع دوی د صدر انجمن احمدیه مشیر قانوني هم ورسره دوی مقرر فرمایلی وو. تر وفاته پورې دوی په دغه خدمت مامور وو. 50 کالو نه زیاته موده ده د دوی د خدمت. په خدام الاحمدیه کې هم مرکزی خدام الاحمدیه کې هم دوی ته په مختلفو شعبو کې د مخدمن په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د دې اهلیه راشده پروین صاحبه لیکي چې همیشه به مسکی په کور کې داخلېده، سلام به کوله، مخکې به مونځ کولو، بیا به روټۍ خوړه. ټولو خلفاو سره چې کوم واقعیت تیر شوي دي د هغې ډېر زیات یادونه وو. او چې کله به هم د خپل خاندان ماشومانو سره ناست وو نو د ایمان افروزه واقعیتو ذکر به هغوی کولو. د خلافت سره د وابستګۍ چې کوم برکات دي د خدای پاک افضال او انعامونه دي د هغې به ذکر کولو. په خاموشۍ به دوی د حاجتمندو مدد کولو او موږ به خبرېدم نه. او کله به په خپله چا چې به دوی مدد کړی هغه به راغلو دا به وي او په څه ذریعه به هغې اظهار وکړو نو بیا به موږ خبرېده. د نورو تکلیفونه خپلوونکي او د هغوی په خوشحالۍ کې خوشحاله او نفلونه ادا کوونکي، تلاوت کوونکي او درود شریف به هغوی ډېر ویلو. او دوی به دا وی چې د واقف زندگی د کار د کامیابی خدای پاک زما اخلي. نو د په خدای پاک توکل لرئ، دعا کوئ، استغفار کوئ او خلافت سره مینه کوئ او د دعا لپاره د وخت خلیفه ته لیکئ. نو دا ډېره ضروري ده. دا ټولې خبرې حضور فرمایي چې حقیقت دی. ډېر توکل په دوی کې او ډېر ګرانو کارونو کې ما لیدی چې کله زه ناظر اعلام حضور فرمایي او بیا وروسته نورو معاملاتو کې دوی سره به چې کله واسطه وه نو ډېر توکل به دوی کې. او چې جماعتي کارونه دي او د وخت د خلیفه دعاګانې دي نو خامخا نو انشاءالله وبشي. صدقې او خیراتونو او د دعاګانو سره به دوی کار شروع کولو او د خدای پاک په فضل به بیا کامیابي هم کېده. د دوی یو زوی حافظ اعجاز صاحب لیکي چې په کال 1919 کې چې کله خلیفة المسیح ثالث کراچۍ په سفر روان و د ټرین په ذریعه نو ټرین د حیدرآباد سټیشن نه باندې سم وخت لپاره ودرېدلی و او ډېر زیات احمدیان حضور سره ملاوېدو هلته راغلي وو. حضور د ریل په دروازه کې ولاړ و او هلته هغوی مکرم مبارک طاهر صاحب د لاس په اشاره راوښتي وو او هغې نه مخکې څه شناسایي نه وه د دوی او کم از کم د دې دا خیال چې خلیفه ثالث دوی نه پېژني. خو بهرحال هجوم کې مبارک طاهر صاحب په تیزۍ ورمخکې شو د حضور طرف ته او چې دروازې ته جوخت ورسېدو نو حضور د خپل شیروانۍ د جیب نه څه پیسې روباسلې او د مبارک طاهر صاحب په جیب کې واچولې او دې نه پس د ټرین روان شو.
نو مبارک طاهر صاحب به دا وایي چې خلیفه المسیح ثالث چې کومې پیسې زما په جیب کې اچولې وې د هغې په برکت همیشه زما جیب ډک پاتې شوی دی او حقیقت هم دا دی چې خدای پاک د دې جیب ډک ساتلی و په غیر معمولي طریقه دوی ته ځینې آمدنۍ کېدې همدغه شان هغوی په جومات باندې بیا خرج کول هم او په غریبانانو او په جومات باندې به ډېر زیات خرج کولو او دې نه څه موده پس هغوی د یو خوب په بنیاد باندې خپل ژوند وقف کړی و او چې کله دوی ژوند وقف کو نو د دوی رشته شوی و نکام شوی و نو د دې اهلیه دوی په حیدرآباد کې ونه یوه خپلوانه د دې د اهلیې علاج لپاره راغلی وه او دوی ته یې ویلي چې ډاکټر له به ځو نو هلته چې دوی د ټرین نه کوز شو نو هغې خپلوانې ورته وی چې موږ اورېدلي چې تا وقف کړی دی نو چا چې وقف کړي هغې سره خوراک لپاره هم پیسې نه وي نو مبارک صاحب ورته فوراً وویل چې لا نکاح شوې ده رخصتي خو نه ده شوې تاسو خپله لور ځان سره کور ته بوځئ که تاسو ته دومره شک دی او خفه شو هلته نه لاړو بهرحال هغوی غیرت ښودلی و خدای پاک هم بیا غیرت ښودلی و چې وقف کې هغوی وو ژوند وقف کړی و خو دوی ته بې شمېره په مالي لحاظ باندې ډېر کشای شو د خدای پاک له طرفه او د خلیفه المسیح ثالث په دور کې دوی مشیر قانوني هم وو د مقدمو لپاره به د ښار نه بهر هم تله او په بسونو باندې به د دوی سفرونه وو او هر چا سره د سفر سهولتونه ګاډي وغیره به نه وو هغه په ربه کې او د خلیفه المسیح ثالث به دا حکم و چې کله واپس راشي د سفر نه ما ته به رپورټ کې یو ځل وی ډېر ناوخته شوی و د شپې د سهار د لمونځ نه سره 2 ګنټې مخکې وي زه ربوی ته رسېدلی وم او ما دا سوچ وکړو چې اوس به زه څه خلیفه المسیح له اطلاع ورکوم د هغې د خوب د خرابولو حاجت نشته کیدای شي چې نفل کوي یا لمونځ کوي یا ودی خو بهرحال وي 2 ګنټې مخکې د سهار لمونځ نه زه رسېدلی یم نو په سهار لمونځ په وخت کې ورله اطلاع ورکړم نو د سهار لمونځ په وخت کې حضرت خلیفه المسیح ثالث چې دوی ولیدل نو دوی ته یې وفرمیل چې مبارک صاحب تاسو د شپې کله راغلی وئ نو دوی ورته وویل چې اوس یو نیمه ګنټه مخکې را رسېدلی یم نو حضرت صاحب ورته وفرمیل چې که ما ته هم راغلی وې راته دې ویلي وو نو ما به هم لږ خوب کړی وی ما ستا انتظار کولو چې ستا سفر خدای خبر په خیریت به را رسېدلی که نه بیا د دوی زوی وی چې ما چې کله د وقف اراده وکړه د جامع ته د تلو نو ما ته وی چې د وقف خو د اطاعت نامه ده ستا په طبیعت کې لږه تیزي ده او به دې بیا وقف نه چلی وقف خو په خاموشۍ او سره د اطاعت د خدمت نامه ده که دا کولی شي نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ګینې زما به دا نه خوښه چې د وقف کې بیا پرېږدې دغه شان هغوی نصیحت کړی و تربیت یې کړی و د خدای پاک په فضل د دوی زوی ته تر اوسه د دې د پوره کولو توفیق ملاویږي لګیا دی او آینده دې خدای پاک دوی له توفیق ورکوي د وخت د خلیفه د خطبو دوران د کور خلکو ته به دا هدایت و چې د خطبې دوران هر کار به پرېږدي او په توجه به خطبه اورئ څه نصیحت یا هدایت یا مالی تحریک کوو نو د خطبې په ختمېدو به فوراً هغې باندې به عمل کولو او سره به ماشومان ته هغې به هدایت کولو مرزا عادل احمد چې د دې اسسټنټ و مشیر قانوني انجمن کې هغوی وایي چې ما تر څو چې ما مشاهده کړې د دې د خلافت رښتونی عاشق و په دعا باندې دوی غیر متزلزل یقین لرلو څه به هم چې ورته پریشاني وه یا زیات ګران کار به و چې دوی به ورله تله نو دوی به وایي چې په نفلونو کې ډېره دعا مې کړې ده صدقه مې ورکړې ده د وخت د خلیفه په خدمت کې ولیکئ ګورئ خدای پاک به فضل فرمایي او بیا دوی وایي چې ډېر خودداره انسان و خو د جومات لپاره که د دفتر چې کوم چای جوړوي یا مددګار دی د هغې به محنت کول و نو دې کې به هم څه عربو نه ګڼلو او افسرانو سره رابطې لپاره هر ممکنه ذریعه به دوی استعمالوله یو ځل د دې رایه وه چې که په دې فیصلې باندې عمل وکړی شو څه فیصله وه د انجمن نو په جومات باندې د بد اثر پرېوتو امکان دی نو هغوی ما ته وایي چې دا فیصله ما ته ټیک نه ښکاري خو بیا هغوی وایي چې وخت خلیفه ته به موږ صرف خپله رای لیکو زموږ کار خو صرف رای رسول ده بیا چې هغوی کومه فیصله وکړي مایې کې برکت وي ډاکټر سلطان مبشر وایي چې
افسرانو سره تعلقات جوړول دی راتله همیشه به دغه تعلقات به دوی د سلسله مفاد لپاره استعمالول ګران نه ګران حالاتو کې به د دې په مخ باندې مسکا قائمه وه د دې په مخ باندې چېرته د ویرې یا د ناقلارۍ اثر نه دي لیدلي د جماعتي مقدماتو په سلسله کې به داسې ځینو ته ممکن چېرته به چې د نورو احتمالاتو نه علاوه د ژوند خطره به وه خو دغه بادر تنعي چیرې هم د خپل فرایضو نه دا بادر تنعي چیرې هم د خپلو فرایضو نه شاته شوی نه دی او لکه څنګه چې حضور فرمایي ما ووایي چې خدای پاک دوی له مالي کشایش هم ورکړی وو بانډز هم د خدای پاک د بانډز په ذریعه هم خدای پاک د دوی ډېر مدد کول او ډېر لوی رقمونه به د دوی راوته یو ځل ډاکټر صاحب وایي چې شاید د 500 لکو انعام راوتی و دې کې تقریبا 80% هغوی په مختلفو مداتو کې هغه د غریبانو په مدد کې ورکړی و او داسې د یو ځل واقع نه ده بلکې همیشه د دوی همدا اصول و خدای پاک به دوی له ډېرې پیسې ورکولې او دوی به اکثر هغه هغې کې به ډېرې پیسې په چندو کې او غریبانو په مدد کې ورکولې دوه لوی خواهشاتو د دوی د دعا تحریک لپاره به دوی د دعا تحریک کولو یو دا چې تر آخري دمه د سلسلې خدمت کې او بل دا چې په دنیا نه چې رخصتېږي نو په ګرځېدو د رخصت شي په چا د بار نه شي او خدای پاک دا دواړه خواهشونه د دوی پوره کړي وو بې شمېره خو بیا هم نور د دوی وی حضور فرمایي چې ما لیدلی دي په خپله ډېر په صبر او حوصله دوی کار کول او هېڅ د پریشانۍ حالات نه په خدای پاک باندې توکل غیر معمولي وو او خدای پاک د دې درجات اوچت کړي د دې نسلونه دوی هم د دې د دعاګانو وارث کړي د مزونو نه پسته به د دغو ټولو غایبه جنازې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر